د هفتې په شپه باندې چې کوم واقعات شوي نو یو ډاکټر چې هغه خپل د کوشش باوجود چې کوم مریض راوړی شوی او کیجوالټي ته هغې چې کوم ریسورسز اویلیبل ریسورسز دي هغه ته فول پلیج ټریټمنټ انیشیل ریسسټیشن هر څه میلاو شو. هغې نه بعد بیا پیشنټ ته د سرجري څه ضرورت نه و چې هغه ته ډاکټر سرجري کړی کنزرویټیو منیجمنټ ورته موږ وایو هغه ورته فول میلا شوی دی بیا پیشنټ ایکسپایر شوی دی او د ډاکټر سره بیا بدتمیزي شوې ده. مطالبات زمونږ تاسو د مخې نه به تېروتې ومي دغه مخامخ مطالبات دي دا یو انسیډنس نه دی هر دویمه ورځ باندې دا قصه روانه ده د ډاکټرانو سره او ډاکټر خو چې کوم دی هغه خو خودی خو نه دی چې هغه به چا کیسه ولګوي ډاکټر خو چې خودی ورله کوم علم ورکړی دی د هغې مطابق به د مریض علاج کوي. نو هغې کې که څه کوتاهي راځي نو موږ ویلی شو چې دا زموږ ذمهواري ده چې موږ ته څومره ریسورسز اویلیبل دي او څومره سهولیات موږ ته اویلیبل دي د سرکار د طرف نه د حکومت د طرف نه نو په هغې کې موږ په لیمیټډ ریسورسز کې د خلکو ښه بهترین خدمت کو او خپل کوشش کو او یو ډاکټر خوشحالېږي چې د هغه مریض چې کوم دی هغه ښه شي او هغه صحتمند شي. زموږ مطالبات چې کوم دي هغې کې زموږ د ټولو اول غټ مطالبه دا ده چې بار بار موږ سره دا واقعیت کېږي دلته زموږ افسران بالا ناست دي چې زموږ ایم ایس صاحب دی ډي میسان دي هغې په دې کې مکمل توګه باندې ناکامه دي. بار بار موږ سره دا کېږي او دا خبره موږ بیا هیرو بیا ختمېږي 2 ورځې بعد بیا کېږي. نو زموږ خو د ټولو اولنۍ مطالبه دا ده چې زموږ دا نااهل انتظامیه چې کوم دی دا د فوري طور باندې یا په خپله مستعفي شي او یا د افسران بالا چې کوم هیلث منسټر دی هیلث سیکټري دی منتخب نمایندګان دي که زموږ دلته وزیران صاحبان دي ایم پی ایګان صاحبان دي ایم این ای دی هغې د فوري طور د دې خلاف ایکشن واخلي دي لرې کړي. دې نه علاوه موږ ته د سیکیورټي فول پلیج سیکیورټي پرووایډ شي هر واټ ته او دلته د چوکي جوړه کړې شي چې په هغې کې د ډي سي پي او رینک کس ناست وي. دلته چې کوم د ډي میسان دي ډیزګنیټډ ډي میسان 2 کسان دي نور چې باقي کوم د ډي ایم ایس پوسټ خالي دي هغه د فوري طور باندې په اهل کسانو باندې فیل کړی شي دا شولډر ډي میسان دي ختم کړی شي. دا زموږ مطالبې دي او چې کوم کلپریټ دی اټینډنټ د هغې خلاف د اف آی آر وشي ایس ایچ او خلاف د اف آی آر وشي کوم ایس ایچ او چې زموږ د ډاکټر سره بدتمیزي کړده او هغې په لتو او په سکونو باندې وهلی دی او ګاډي ته په زور خېجولی دی د هغه خلاف د ایکشن واخیستی شي هغه دې سسپینډ کړی شي ضله بدر دي شي. دې نه بعد چې کوم دی موږ به د حکومت سره کینو او که دا مطالبات چېرته ونه منلی شو نو د دې سټرایک او زموږ د احتجاج دایره کار به چې کوم دی پوره ملکنډ ډیویژن ته بیا دغه شانتي پوره صوبې ته چې کوم دی د دې دایره کار چې کوم دی هغه به وړاندې کېږي.